جمیل ملغوث صاحب زمونږه صوبایي مشر سابقه منستر سکندر حیات خان شیرپور صاحب سابقه منستر هاشم خان او زما د ضلع چارسدې د پنځو واړو خلقو نه راغلي ډېرو عزتمندو مشرانو افضلو کشرانو ټولو ته په جمع السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نننۍ میټینګ د ضلعې د تنظیم چې دی اناونسمنټ دی مشران ناست دي اناونسمنټ به هغوی کړي خو په دې لیول چې موږ کله نه الیکشن کمپین چالو په دې کې هره حلقه باندې د حلقو تنظیمونه جوړ شو په حلقو کې ښه په طریقې باندې ښه په اصولو باندې چې څوک مشران راتلل د ټولې تنظیم یو ډانچه جوړه شوه او په هغه لیول باندې د یو چیز په ډېرو حلقو کې چې دي زموږ د جنرال کونسلو تنظیمونه چې دي هغه هم تیار دي او څه کې ناکامي بیشي شته په دې کې موږ ته چونکې څلور کسان د کمیټې د ضلع چارسدې مشرانو موږ کتلې دا دي چې آیا د پارټي چې ده دا په کومه طریقه باندې موږ مخکې بوتلی شو په کومه طریقه چې دی څوک دې ته چې دی دې وخت کې پارټۍ ته د چا ضرورت دی عهدې خو ټیک ته نن به یو کس په دې یا خفګان به په دې څیز نه کوو چې چاته عهدې میلاو شوې چاته عهدې میلاو نه شوې یا څوک په کم عهده راغی او څوک په هی عهده راغی خو موږ په دې یو څیز کېږو چې انشاءالله وانشاءالله دا قومي وطن پارټي ده قومي وطن پارټي زموږ د ملي لیډر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب په مشرۍ کې به موږ ټول په شریکه باندې انشاءالله دې پارټۍ له خپل زور لګوو او محنت به کوو انشاءالله څوکې دې وخت کې داسې وخت دی چې زموږ د بلدیاتي الیکشن چې دی هغه هم قریب راځي موږ به دا کم تنظیمونه چې د حلقو جوړ شوي دي په دغه لیول دا حلقې به ځي او دغه تنظیمونه دوی به نور لاندې کار کوي چې یونین کونسل اوس جوړې کړو موږ به ویلیج کونسل جوړې کړو په ویلیج کونسل کوڅه په کوڅه کلي په کلي باندې کار وکړو چې موږ همدغې طریقې سره څنګه چې په 2013 کې موږ د ضلع چارسده کې کلین سویپ کړی وو چې هماغه شانتې انشاءالله موږ محنت وکړو او بیا په هغه لیول باندې انشاءالله وانشاءالله د بلدیاتي الیکشن کې چې دی دې ټولو پاپو ته شکست ورکړو انشاءالله یو نو محنت به کوو انشاءالله که نه یم څومره له دې نه مخکې زموږ صوبایي ارګنایزر صاحب ناست دی هغوی میټینګ راغوښتی وو چې د ضلعې دپاره څه طریقه کار وکړو نو زما په خیال چې هر یو ملګري په دې لیول پاڅېده چې موږ به مشرانو ته تجویز ورکړو هغه ورته اختیار ورکړو نو په هغه لیول باندې ټول په شریکه باندې د یوې حلقې به پاڅېدله او دا یو ښه طریقه وي زما په خیال که موږ دې وخت کې الیکشن یا که موږ څه بل څه سیسټم اپلو کړو هغه موږ دپاره نقصان ده دی موږ دې وخت کې به نقصان بلکل که زموږ نه یو کس هم خفه کېږي موږ به هغه خفګان ته نه پرېږدو ولې که زموږ نه یو کس د پارټۍ نه ځي نو هغه حلقه کمزورې کېږي هغه قومي وطن پارټي کمزورې کېږي نو دا دې نه ښه تجویز دا د ټولو نه ښه تجویز دی چې په مشاورت سره یو کار وشي نو دا به په اتفاق سره وشي نو دا زموږ د ټولو یو پارټي ده او د ټولو یو مضبوطیا ده انشاءالله همدغې طریقې سره نن موږ چې دی په کوم ډول باندې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی وو زموږ سینیور منسټر چې دی سابقه سکندر حیات خان شیرپور صاحب ناست دی زه اوس هم دا وایم چې موږ ټول عمر د پارټۍ لپاره کار کړی دی انشاءالله ټول عمر به د پارټۍ لپاره چې دی تاسو موږ ټول په شریکه باندې کار کوو انشاءالله خو په دې به زما ورونو خفګان ګیله بلکل نه کوو چې زموږ مشر ته چې موږ خپل اختیار پرېښی دی نو د دې دا مقصد دی چې موږ دا پارټي ټول ټیک کول غواړو چې زموږ مشر څه دغه وکړو انشاءالله زموږ ټول به پرې امین وي انشاءالله ټیک ده انشاءالله که نه تاسو راځئ په دې خبر باندې تاسو د ټولو راغلو ملګرو چې دی د زړه د اخلاصو شکریا ادا کوم ډېره مهرباني مننه خوشحاله